الرحمن الرحیم کمبینیشن اف کیپیسیټر موږ شروع کړو. موږ وی چې کوم کیپیسیټرز دي کو موږ دوه درې کیپیسیټر راواخلو او هغه موږ کنیکټ کو نو دا موږ سره کمبینیشن اف کیپیسیټر دی. نو موږ وی چې دا دوه قسمه دي، یو سیریز کمبینیشن اف کیپیسیټر دی، یو پیرالل کمبینیشن اف کیپیسیټر دی. سیریز کمبینیشن اف کیپیسیټر چې کله موږ کیپیسیټرز پلیټ ټو پلیټ کنیکټ کو، لکه دا موږ سره یو کیپیسیټر وي، دا موږ سره بل درې کیپیسیټر دي موږ سره. نو د دې کیپیسیټر دا پلیټ چې دی د دې دویم کیپیسیټر وي پلیټ سره، او بیا د دې کیپیسیټر دا پلیټ د دې کیپیسیټر سره، او دا بیا موږ بیټرۍ سره کنیکټ کو. ٹھیک ده؟ نو دا موږ سره سیریز کمبینیشن چې موږ پلیټ ټو پلیټ کنیکټ کړو. اوس موږ وایو پیرالل کمبینیشن اف کیپیسیټر. نو پیرالل کمبینیشن اف کیپیسیټر په داسې وي چې کله موږ دا په برانچز کې کنیکټ کړو، په داسې برانچ کې چې بیټرۍ سره هر یو چې دی کنیکټ وي، هر یو کیپیسیټر بیټرۍ سره، لکه دې کې هر یو کیپیسیټر بیټرۍ سره ډایرکټلی کنیکټ نه دی، لکه دې ته وګورئ دا داسې ډایرکټلی کنیکټ نه دی دې ته. ټیک ده؟ صرف اخري او اولنی چې کوم وي هغه ورسره ډایرکټلی کنیکټ وي. دلته چې موږ وګورو هر یو بیټرۍ سره ګوره C1 چې دی ډایرکټ وولټیج سره کنیکټ، C2 C3 نو داسې یو برانچ ټایپ کې موږ کنیکټ کړي وي. نو when the capacitors are connected in different branches of the circuit یو different branches کې موږ دا کنیکټ کړي وي then they are said to be in parallel combination. نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ parallel combination of capacitor. دا ګوره یو کیپیسیټر دی، ٹھیک شو، دا دویم کیپیسیټر دی، دا دریم کیپیسیټر، دا د دې کیپیسیټنس C1 دی، دا کیپیسیټنس C2 او دا کیپیسیټنس C3 او دا وولټ دی. ٹھیک شو، دا د اورال ډایګرام دی داسې، او تاسو کو په پیج باندې یا پیپر کې کاپي کې جوړوئ نو بیا به دا ډایګرام جوړوئ. او ایکویلنٹ کیپیسیټنس مطلب د دې ټولو بیا ایکول یو کیپیسیټنس راځي کنه چې تا درې وانه کنیکټ کړل، چې درې وانه د کنیکټ کړل خو درې وانه بیا یو بوډي شو کنه، چې یو بوډي شو نو بیا به تاسو سره ایکویلنٹ کیپیسیټنس راځي، خو هغه ایکویلنٹ کیپیسیټنس به انکریز وي، لکه په دغه کې چې د سیریز کمبینیشن کې ډیکریز وو. خیر دا راځو دي دا مین پوینټس ټو ریممبر. څنګه چې موږ سیریز کمبینیشن اف کیپیسیټر ما تاسو ته ویلو چې صرف درې پوینټس ځان سره یاد ساتئ، سیریز کمبینیشن کې به تاسو ته مسله نه وي. هغه شان درې پوینټس دلته یاد ساتئ نو تاسو ته به پیرالل کمبینیشن کې بیا څه مسله نه وي. خو یو خبره چې دلته کم سیریز کمبینیشن کې کم وو بس هماغه دام دي، خو صرف الټا دي د هغې. پای کې موږ ویلو چې سیم چارج اکروس ایچ کیپیسیټر، په هر یو کیپیسیټر باندې سو چارج سیم. او ولې سیم وو؟ ځکه چې پوزیټیو دلته وو، کو دلته نه یو الکترون راتلو داسې نو پوزیټیو چارج راتلو، نو هغه پوزیټیو دلته به بیا نیگیټیو ارینج کېدو، چې دلته نیگیټیو دې ته ارینج کېدو دلته به پوزیټیو بیا نیگیټیو شو. ټیک ده؟ نو دلته پوزیټیو دلته نیگیټیو داسې، نو په یو الکترون سره دا ټول چارج موږ سره سیم راتلو. اوس کو څومره الکترون دلته د دې نه راتلل دی خوا، نو دغه شان به دلته پلیټ باندې دې پلیټ باندې هماغومره چارج راتلو، اپوزیټلی به دې اټریکټ کوو هماغومره چارج به دلته هم راتلو، دلته به هم بیا راتلو، دلته هم، نو داسې ټول پلیټ باندې چارج موږ سره سیم. ټیک ده؟ نو موږ هغې کې ویلو چې سیم چارج اکروس ایچ کیپیسیټر. دې کې موږ څه وایو چې سیم پوټینشیل اکروس ایچ کیپیسیټر، سیم پوټینشیل ډیفرنس. ولې سیم پوټینشیل ډیفرنس؟ کیپیسیټر د ایکوال ټول کیپیسیټرز ایکوال دی. ګوره C1 سره کنیکټ دی ډایرکټ بیټرۍ سره، بیټرۍ چې کوم پوټینشیل ډیفرنس دی دا دیم دی. ټیک ده؟ C2 ډایرکټ، C3 ډایرکټ دی سره کنیکټ. ټیک ده؟ نو دا پوټینشیل دلم همدغه عمره ورځي، دلم همدغه عمره ورځي، دلم همدغه عمره ورځي، نو دا ټولو پوټینشیل سیم دی. نو موږ وایو میتھمیټیکل فارم کو منګه پروف کوو نو د هغې دپاره موږ وایو چې V1 برابر دی د V2 او V2 برابر دی د V3 او د ټولو ته بس موږ V ویلی شو پوټینشیل. وی ورته ولې وایو؟ ځکه چې بس ټولو پوټینشیل سیم دی، نو چې دلته هم وي دی، دلته هم وي دی، دلته هم وي دی، دلته هم پوټینشیل سیم دی ټول، بس وی وایو 1 2 3 خو موږ لیکو چې کله ډیفرنټ وي. ښه، بل دویم پوینټ چې چارج ډیوایډ امونګ ایچ کیپیسیټر، پای کې سو سیریز کې پای کې موږ ویلو چې پوټینشیل ډیوایډ امونګ ایچ کیپیسیټر، پای کې پوټینشیل ډیوایډ کېږي. ټیک ده؟ او ما تاسو ته C = Q / V نه پروف کړی یم. اوس دغه شان دلته زه ویم چې چارج ډیوایډ امونګ
کیپیسیټر چارج چې دی په ټولو ډیوایډ کیږي مطلب دلته بیل چارج وي دلته په دې کیپیسیټر بیل چارج وي په دې کیپیسیټر بیل چارج وي او دا به زه څنګه پروف کوم تاسو ته دا به د دې فارمولو نه هم د کیپیسیټنس فارموله د C is equal to Q by V اوس تاسو ته پته ده چې زه چارج دلته معلوموم نو زه به څه کوم ملټیپلاینګ بوث ساید بای V ملټیپلای کوي دلته چې V ملټیپلای شي دا به CV شي او چې دلته ملټیپلای شي Q ملټیپلای V بشي دا V کینسل شو نو Q تاسو سره چارج د څه برابر شو د CV دا د چارج لپاره فارموله ده نو اوس تاسو وګورئ چارج په څه باندې ډیپند کوي په وولټیج باندې پوتنشل ډیفرنس باندې او بل په کیپیسیټنس باندې نو خو تاسو خو دلته دا ووایئ که نه چې پوتنشل چې دی په ټولو سیم دی فرست پوینټ خو تاسو الریډي ووایئ چې سیم پوتنشل اکروس ایچ کیپیسیټر پوتنشل په ټولو څه دی سیم دی دلته چې کوم پوتنشل دی هغه دلته هم وي دی هغه دلته هم وي پوتنشل دی هغه دلته هم وي پوتنشل دی پوتنشل په ټولو څه دی سیم دی نو چې پوتنشل سیم دی نو چې چارج ډیفرنٹ راځي نو د څه د وجې به ډیفرنٹ راځي د کیپیسیټنس د وجې ٹھیک ده نو مطلب کیپیسیټنس کو چینج کیږي چارج به چینج کیږي کیپیسیټنس یو شان چارج به یو شان وي ٹھیک ده لکه کو زه وایم چې د دې کیپیسیټنس ما سره 1 فیرډ دی د دې کیپیسیټنس 2 فیرډ دی د دې کیپیسیټنس 3 فیرډ دی ٹھیک ده نو اوس ګورئ د درې وانو کیپیسیټنس بدل دی کنه او پوتنشل زه فرض کا 100 وولټ دی لیټس سے एग्जांपल دی ٹھیک ده نو Q is equal to CV دی پوتنشل هم سره ټول د لپاره سیم دی نو زه فرض کا C1 د لپاره کوم نو C1 د لپاره به 1 او ملټیپلای V چې دی 100 وولټ دی نو د دې نه به چارج څومره راځي 100 د دغه د لپاره کوم د Q د دې لپاره 2 د لپاره چې په Q2 څومره چارج دی دا Q1 نو Q2 باندې کیپیسیټنس څومره دی 2F 2 فیرډ دی او وولټ څومره وولټ هماغه 100 دی نو 200 نو چارج چینج شو کو نو مطلب چارج په څه باندې ډیپند کوي په کیپیسیټنس باندې کو کیپیسیټنس انکریز کېدو چارج به موږ سره څه کیږي انکریز کیږي ځکه چې پوتنشل خو سیم دی په کې پیرالل کې پوتنشل سیم دی نو موږ سره وسوي پوتنشل ډیفرنس سیم دی وولټیج سیم دی نو موږ سره به کیپیسیټنس کو انکریز کېدو موږ سره به چارج هم انکریز کیږي نو د دې مطلب دا چې چارج ډیوایډ موږ کیپیسیټر چارج چې دی به ټول ډیوایډ کیږي په کیپیسیټر کې چارج به د ټولو چینج وي بدل به وي نو چې چارج بدل وي نو موږ دا ویلی شو چې Q ټوټل چارج چې دی به برابر وي د Q1 + Q2 + Q3 مطلب دلته چې کوم چارج وي دلته چې کوم چارج وي دلته چې کوم چارج وي هغه برابر وي د دې ټولو د چارج نو هم خبره ده کنه چې دا بدل چارج دی دا بدل دی دا بدل دی دا 100 کولم دی دا 200 کولم دا 300 کولم لیټس سے एग्जांपल نو ټوټل څه شو 100 200 600 کولم ٹھیک ده ها ته دې پورې ټیک شو اوس تاسو د Q په ځای چې دی دا فارموله ولګوئ Q د څه برابر دی د CV نو د دې په ځای د CV لیکلی شم د دې په ځای د CV لیکلی شم خو 1 والا دی نو C1 V1 پلس د دې په ځای به C2 V2 د دې په ځای C3 V3 2 3 مو څه کولی کو چې دا فرست سیکنډ او تھرد ٹھیک ده او دا ټوټل دی نو دلته چې کوم کیپیسیټنس وي هم ټوټل وي C ایکویلنٹ او وولټیج هم ټوټل وي وولټیج چې کوم پوتنشل ټوټل پوتنشل دی اوس موږ دلته یو خبره الریډي فرست پوینټ کې کړی چې سیم پوتنشل ډیفرنس اکروس ایچ کیپیسیټر دا چې V1 برابر دی د V2 برابر دی د V3 او دا ټول برابر دي د V نو د دې ټولو په ځای V لیکلی شم کنه ځکه چې ټول یو بل برابر دي نو C equivalent V is equal to C1 د دې په ځای V ولیکا C2 د دې په ځای V ولیکا C3 د دې په ځای V ولیکا V دې نه کامن کا نو C equivalent V د دې نه V کامن کا دلته به څه پاتې شي C1 + C2 + C3 لکه ګوره د دې نه مې وی کامن کو وی مې تلر کو نو چې وی تلر شي څه پاتې شو C1 پلس د دې نه وی لر شو څه پاتې شو C2 پلس د دې نه وی لر شو څه پاتې شو C3 نو دا راځي کو شک هم وی واپس ملټیپلای کوي ګوره وی C1 ملټیپلای C1 وی C2 ملټیپلای C2 وی C3 ملټیپلای C3 ٹھیک ده نو دا وی کینسل شو نو C ایکویلنٹ د څه برابر رالی د C1 + C2 + C3 دا موږ سره د C ایکویلنٹ لپاره فارموله ده کو ته چې کیپیسیټنس معلومه د ایکویلنٹ کیپیسیټنس معلومه دوه درې دی پیرالل کې لګولې وي او ته چې د ټوټل کیپیسیټنس ایکویلنٹ کیپیسیټنس څومره دی نو په دې فارموله ته معلومه کو n نمبرز وي
n نمبر اف کیپیسیټرز وي ټیک ته کیپیسیټرز ډیر وي نو بیا به یې دپاره دا وایي چې C1 پلس C2 پلس C3 and so on up to Cn مطلب موږ ته پته نشته چې څومره کیپیسیټر دی ما Cn ولیکو ټیک ته نو دا فارموله چې ده دا تاسو به C equivalent دپاره معلوموئ خو ترډ پوینټ ته راځو چې C equivalent انکریز په سیریز کمبینیشن کې ما تاسو ته ویلو چې دغه به څه وي C equivalent ډیکریز او ما تاسو ته پروف کړی مو داسې یو اگزامپل مې درته اخیستی مو او د دې هم درته اوس اگزامپل علمه چې C equivalent چې دی ولې انکریز کیږي ټوټل کیپیسیټنس ولې انکریز کیږي نو او دا موږ C equivalent ولې انکریز کیږي نو د دې درته ویمه ګورئ فرض که موږ سره C1 چې دی دا ما الریډي لیکلی C1 موږ سره 1 فیرډ دی C2 2 فیرډ دی C3 3 فیرډ دی ټیک ده اوس د C equivalent معلومومه دا میتھمیټیکل پروف به د دې پورې برابر شوی دا ایکسټرا اگزامپل دی ټیک ده نو ما څه پته ده C1 C2 پلس C3 برابر دی نو C equivalent is equal to C1 څومره دی 1 فیرډ پلس C2 2 فیرډ پلس C3 3 فیرډ نو ټوټل څومره شو 1 2 3 6 فیرډ نو C equivalent څومره شو 6 فیرډ انکریز شو کو نو ګوره یو تاسو 1 بل 2 بل 3 او تاسو سره equivalent چې دی هغه 6 راغله نو سیوا شو کنه آی کې به موږ سره سو په سیریز کمبینیشن کې چې آی کې ما تاسو ته ویلو چې وای وی یو سیریز کمبینیشن نو ما تاسو ته ویلو چې تاسو ته یو ډیوایس ته او هغه ډیر کم کیپیسیټنس پکار دی ټیک ده چې هغه د ډیوایس سٹارټ کی کم چارج ولا پکار دی کیپیسیټر د سه کیپیسیټر ولا پکار دی چې کیپیسیټنس کم وي چې هغه ډیسچارج کیږي نو بل چارج ورکړي کنه چې لک چارج ورکړي دا سه موږ پکار دی نو ما سره خو 1 2 3 1 فیرډ والا 2 فیرډ 3 فیرډ او ما دا د 1 اف نه کم پکارو ټیک ده نو ما هغه سیریز کې کنیکټ نو سیریز کې مال 0.5 راکلو تاسو هغه لیکچر وګورئ ټیک ده په دې کې اوس موږ څه کوو چې وای وی یوز پیرالل کمبینیشن نو پیرالل کمبینیشن موږ ځکه یوز کوو چې ما ته چرته داسې ډیوایس وي چې هغه فرض کا لیټ سه زم چې دا 5 فیرډ نه سیوا کیپیسیټنس غواړي داسې کیپیسیټر ول پکار دي چې 5 کیپیسیټنس نه سیوا کیپیسیټنس وي چې هغه یا 5 فیرډ وي یا 5 فیرډ نه سیوا وي اله باغ سٹارټ کیږي او زه ویم چې ما سره کیپیسیټر دی خو یو 1 فیرډ دی بل 2 فیرډ دی بل 3 فیرډ دی نو دا د دې کیپیسیټنس ډیر کم دی دا بل چارج سٹور کوي دا به دا غینه لګ ډیر سیو کوي دا به دا غینه لګ ډیر خو ما ته 5 فیرډ والا پکار دی نو درې وانه د ما لپاره د کار نه دی نو زه به څه وکم زه به دا درې وانه په پیرالل کې کنیکټ کم چې کله دا زه پیرالل کې کنیکټ کما نو پیرالل کمبینیشن ما ته څه وایي چې ستا C equivalent په انکریز شي کو ته چې دا درې وانه کنیکټ کې نو دا درې وانه چې څومره دي اوبه ټوټل شي دا 6 فیرډ بشي نو C equivalent به تعالی 6 فیرډ درکې ٹھیک تا نو 5 فیرډ نه سیوا شو کنه 6 فیرډ نو بیا تعالی هغه ډیوایس چې دی روانولې شي ٹھیک تا نو موږ ځکه دا پیرالل کمبینیشن یوز کوو نو بس دا درې پوینټ ځان سره یاد ساتئ تاسو ته ان شاء الله دې کې سم مسله نه وي